خپله وینا واورئ قدرمن ملګری نواب فیاض خان جوګي صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تاسو مهرباني وکړئ دا سټیج ومخته چې کوم ملګري دي دا د آرام کښېني شور نه کوي او په جنازهګاه کښې ناست دي دا ټول ته دا خاص دی چې کښېني دا مجلس ته د مشرانو واوري عزیزانو نن ما یو ډېر خوږ ملګری په یو معنا زه دا ووایم چې درس کاله ما خپل سیاست د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له پلیټفارمه شروع کړو. په دې درس کاله کې عثمان خان یو قسم تر ما سینیر و لس کال یعنی په عمر کې ما او دې همزولي په سیاست کې دی لس کاله تر ما سینیر و او د دې وطن په دې ټولو غرو شنو په کلو یعنی هر تبر ته هر کلي ته هر کور ته موږ د دې پارټۍ پیغام هم په شپه هم په ورځ هم په یخ کې هم په ګرمي نن دا د ده محنت و چې دا هغه محنت چې پیغمبران کوو یعنی چې کوم وخت انسان دې دنیا ته راغلی انسان ډېر وحشي و یا الله پاک د دې خپلو بندګانو دپاره 1,40,000 کم دېرش پیغمبران راواستول چې لاړ سي د ظالم لاس د مظلوم نه ګرېوانه وکاږئ د ظالم حوصله شکري وکړئ لاس یې ونیسئ او د مظلوم ملګرتیا وکړئ چونکې دا یو ډېر سخت کار و په دې کې په 1,40,000 پیغمبرانو کې 1,00,000 پیغمبران د دغه انسانانو د لاسه شهیدان شو. بیا دا د انسانانو د ژوند طریقه روانه وه چې آخري پیغمبر زموږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زموږ ګران پیغمبر باندې چې کوم د پیغمبرۍ سلسله ختم شوه نو دا کار د هغه باشعوره علما دا تعلیم یافته خلکو د مشرانو خلکو په ذمهواري کې راغلي چې ته به د خپل ولس دپاره د خپل قام دپاره هغه شی چې الله پاک کومه ذمهواري و پیغمبران ته ورکړې وه دغه د پیغمبران لیار به ته خپلوئ. عثمان خان هغه د جرأت لیار چې د ظالم چې هر ځینې زورور د هغه پر مخ د ډېر په اوچت سر دا د ده ظلم که د لاس د نیولو کوشش و لاس یې راوړي که د خبرې کوشش و خبرې ډېره په جرأت کوله او تاسې ولیده چې هغه په کلي کې کم مجلس کول په پارلمان کې 6 کاله پرله پسې چې د وخت زورور حاکمان ظالمان هر څوک د هغه پر مخې ډېر با جرأته مجلس کوو. عثمان خان نن زه خو دا وایم چې د خوشحال خټک د خپل زوی د مرګ پر وخت یو شعر ویلی وي
چې کاش کې دا اندوی چې د افغان په ننګ کې مړ وای نه چې نن ګور نه روان دی له تلتکه یعنی خوشحال د خپل بچي په باره کې وی چې کاش د خوشحال بچی دغسې شي څه وای د افغان په ننګ کې لکه نن چې عثمان خان لیکن د افسوس ده خپل بچي پر مار وکړي چې کاش له دې تلتکه څخه مه وای تللی نو زه د دې تاریخي اجتماع چې نن د عثمان خان پر اداره باندې پر شهادت باندې راغونډ شوي دي زه د دې له لارې هغه مقتدر قوتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو پنجابی میں کہتے تھے کہ نہ چھیڑ ملنگانو نہ چھیڑ ہمیں اتنا تنگ نہ کرو کہ ہم اپنے لیے اپنے قوم کے لیے کوئی اور راستہ اپنائیں بس وہ کہتے ہیں کہ انف از انف بس ختم آج یہ ایک ریفرینڈم ہے جس میں بلوچ عوام نے جس میں ہزارہ عوام نے جس میں یہاں پہ رہنے والے جو قومیں تھی پنجاب میں تھی جو محکوم قومیں تھی سندھ میں صوبہ پختونخوا میں یعنی میڈیا کے ذریعے غائبانہ نمازوں کے ذریعے اور خاص کر میں بلوچ پارٹیوں کا بلوچ قوم کا بلوچ نوجوانوں کا مشکور ہوں کہ پورا دن انہوں نے اس گرم موسم میں عثمان خان کے جنازے کو کہ اس پر پھول نچاور کیے اور جو قافلہ آ رہا تھا ان کو ٹھنڈا پانی اور شربت پلاتے رہے یعنی اس سے ہمارے حوصلے بہت بلند ہوئے ہمیں اس پر سوچنا ہوگا آج کے بعد میں کبھی کبھار مشر محمود خان کو یہ یعنی دا خبر بما اور تکولا چه تا مولانا مفتی فضل الرحمان صاحب سرا لا ڈاکٹر مالک سرا یعنی کم قوتونه دي پی ڈی ایم کم قوتونه دي د دې د مشران سره د دې وطن سکم پر پښتون وطن بلوچ وطن سندھی وطن سکم یو غوغل روان دی د دې لپاره پکار دی چې موږ د شپږ میاشتو لپاره موږ دا ښکاره کړو چې موږ په خپل وطن خوابدو موږ د خپل وطن وسایل چاته نه پرېږدو موږ په خپل وطن کې خپل واک او اختیار غواړو که په شپږ میاشتې کې زموږ دا رنګه یونټي اتفاق که د دوی ګونډې لکه په امریکا کې چې یو پولیس والا راولاړ شو یو تورپوستی بے درکه غیر انساني طور وویستی پر هغه باندې د امریکې فوج عوام راووتی هغه عوام خپل طاقت و خپل فوج و خپلو حکمرانانو ته ښکاره کوي چې فوج او پولیس ټول ګونډې ولګولې حتی تر هغه پورې چې د هغه تورپوستي کوچنی بچی دا نوی پریزیډنټ چې د امریکې راغلی دی چې د دنیا تر ټولو زورور ځان ولي دا هم ګونډه ورته ولګوله دا ګونډې زموږ په دغه اتفاق او اتحاد باندې راتلی شي چې موږ دوی په ګونډو کړو هغه دغه اتفاق چې نن تاسې مظاهره کړې ده دا اتفاق پکار ده چې جاري وساتئ دا اتفاق
اتفاق باندې به خپل ژوند په دې وطن کې د سیالۍ ترې موږ الله پاک غني وطن پیدا کړی دی موږ په الله پاک په غني وطن کې پیدا کړی یو لیکن نن موږ د یو محتاجۍ ژوند په دې وطن کې ترو د واقعي ژوند په دې وطن کې ترو نور مزید دا زموږ دپاره ګرانه ده دارنګه ژوند ترول زموږ دپاره اوس زیاتره ګران او داسې ژوند زیاتره تورول نه غواړو دا صفا پیغام دی د دې جنازې د دې جلسې څخه و هغه حکمرانانو ته او بلوڅ وروڼو ته زه دا خاص کوم او له خپلې طرف د خپل پارټۍ له طرف پکار دی چې موږ یو بل د خپل وطن د خپل صوبې دپاره د خپل وسایل دپاره پکار دی چې موږ سره یو شو اتحاد وکړو سره کښېنو ولې چې باندې کابل چې دی د پاکستان سټیبلیشمنټ چې دی دا ډېر زورور ځان ته وایي او نن سبا هغه دور نه دی چې دی مخامخ څوک ولي نن سبا د ده د هنر یعنې داسې طریقې خپلې کړي دي چې ارمان لوی په لورلایي کې په څه هنر باندې یعنې په ولاړې په یو مجمع کې نه د ټوپک د اخیسته نه د پلانې د اخیسته سر یې وروپېچي بیا رپورټ هم دی جوړ دی نو دا به له موږ سره کړي دي تر څو پورې به دا زموږ سرونه پیچي زه نه غواړم چې زموږ د وطن زموږ د بچیانو چې په کلو له هغې سره فارغ کېږي له هغې څخه موږ یو سړی جوړوو او دوی به داسې په اساني سرونه پیچي د دې اجازت مزید موږ نه سو کوو زه د عثمان خان ټولې کورنۍ عثمان خان زما ورور وی نن به د دوی بچیان انشاءالله زه به هغه کمې دا زما ذمواري جوړوم زه به د عثمان خان کمې نه شم ورپټولی لیکن په هر ځای باندې به انشاءالله زه د خپل مصر ورور په حیثیت د دوی پر بچیانو د ده پر وروڼو په دغه نظر ساتم لکه عثمان خان ساتي ډېره مننه کور ډېره مننه